أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. د دې آیت مبارکه مخکې آیت سره تعلق دی او په دې کې د مخکینی آیت مضمون بیانېږي. مخکې آیت کې د میاشتو د شمیر متعلق ذکر چې د الله په نزد په کال کې 12 میاشتې دي او دا شمیر د میاشتو د هغه غرض نه دی چې کله الله رب العزت ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي. بیا په دې کې څلور میاشتې د حرمت ولري، د هغې د احترام حکم دی، خو د احترام حکم سره سره په هغې کې د افراط او د تفریط نه منع هم ده چې په هغې کې انسان د ځان نه بدعات، رسومات، رواجونه او یا په هغې کې څه اعمالو کې کمی راولي، جایز عمل پرېږدي، نو د هغې نه ممانعات هم راغلي. په دې آیت مبارکه کې د مشرکینو، د یهودو، نصاراو د یو خاص قسم د رسم او د یو خاص طریقې ذکر دي چې میاشتو سره متعلق هغو به یو خپل قانون جوړ کړو، خپل طریقې کار به په هغه طریقې کار باندې دو به میاشتې رستو کولی او مخکې کولی. لکه څنګه چې مخکې دا ذکر وشو په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت والا دي. په هغې کې یو رجب، یو ذی قعده، یو ذی الحجه او یو محرم، دا 4 میاشتې دي. خو د اهل کتابو د مشرکینو د دو به دا یو طریقه وه چې کله کله به دا حرمت د رجب د میاشتې نه مخکې، کله کله به دا وروسته، دغسې دا نورې میاشتې، کله کله به دا حرمت بلې میاشتې ته واړه او بل کال به بیا واپس دې ته واړه. حالانکه د الله رب العزت حکم، د الله قانون داسې نه دی. د الله حکم او د الله قانون هغه دا دی چې د حرمت دغه 4 میاشتو سره خاص دی. خو دو به چونکې قتال او جنگ و جدل د دو په درمیان کې به شروع، نو دو به هغه میاشت بدله کړي. دو به سکالي د رجب په ځای باندې شعبان زموږ د حرمت میاشت دی، د ذوالقعدې په ځای باندې د سفر میاشت، یا د محرم په ځای باندې د سفر میاشت، دا زموږ د حرمت شله. نو د سفر په میاشت کې به دغه احترام او د حرمت لحاظ او خیالونه ساتي، یا بل یو د حرمت والا میاشت دی په هغې کې به د احترام او د هغې د حرمت خیال او لحاظ ونه ساتي، هغه به د عامو میاشتو په شان وګڼله او دا حرمت به بلې میاشتې ته واړه. حالانکه دا د الله قانون نه دی چې د الله قانون نه سړی خلاف ګرځي او الله رب العزت یو څیز له حرمت ورکړ دی، هغې نه هغه حرمت اوچتوي، بل څیز له ورکوي، حرام حلال ګڼي، حلال حرام ګڼي، نو دا زیادت فی الکفر، دا په کفر کې زیادت دی. لکه څنګه د انسان ایمان کلکېږي او مضبوطېږي، نو داسې د انسان کفر هم زیاتېږي. مثال په طور باندې یو سړی د قرآن د یو صورت انکار کوي، نو دا کفر چې دی دا د 2 صورتونو انکار په مقابله کې کم دی، د 3 صورتونو د انکار په مقابله کې کم دی. نو چې څومره قرآن مجید کې الله رب العزت احکامات، قوانین دا به نازلول، دو به کفر کو، چې نور به نازلول کفر به کو، کفر به زیاتې. دغه طریقې کار د دې هم دی چې یو سړی هغه د یو حرمت والا میاش
دا هغه حرمت دی په اعمال کې بلې میاشتې له حرمت ورکوي نو دا په کفر کې زیادت دی په کفر کې نورم زیاتی الله یو څه حرام کړ دې حلالي دې په کفر کې زیات شو الله یو څه حلال کړ دې حرامي دې کفر کې زیاتی يحلونه عاما ويحرمونه عاما یو کال به ورته د حرمت هغه مرتبه ورکول بل کال به د حرمت هغه مرتبه د هغه میاشتې نه واغسته بلې میاشتې له ورکړه ليواطئوا عدة ما حرم الله چې پوره کې د الله شمیر لکه څلور میاشتې به په کال کې د حرمت والا ګڼلې خو چې کومه الله رب العزت په دوه نافذ کړ دي او د کوم الله رب العزت حکم کړ دي هغه به بدلول نه بدلول کله به هغه حرمت ګرځولې کله نوري خود دا څلور به په کال کې پوره کولې اوس قانون دا دی چې دا څلور پوره کول په کال کې دي لیکن دا هغه میاشتې چې کومه الله رب العزت ګرځولې دي او د کوم الله رب العزت حکم کړی چې دا د حرمت دي اول خو میاشتې څلور د حرمت والا او بیا چې کومه الله خاص کړی دي نو هغه میاشتې څنګه د يهودو نصاراو شوا او طریقه وا دا غي خدای مثال چې لکه مسلمانانو باندې د رمضان په میاشت کې روزي فرض دي او دوی وی چې د رمضان کې ګرمي ډیره ده دا چې بو چې دا روزي به یو میاشت وروسته په شوال کې ونیسو یا به په ذی قعده کې ونیسو نو کال له بخیر بیا په رمضان کې ونیسو دا طریقه شته یا د حج میاشت ذل حجه ده او دوی وی چې دا حج دا په ذی قعده تراولو یا کرونا ده او د کرونا د وجه نه به دا رستو محرم ته بوزو دا به سفر ته بوزو نو دا زیادت فی الکفر په کفر کې زیادت دي ته ویل کیږي چې الله رب العزت یو خاص رز یو خاص میاش متعین کړل نو دا هغه تعلق د خاص رز او د خاص میاشت سره دی رستو مخکې هغه بیا قابل قبول دي روزي په رمضان کې فرض دي او که سړی د رمضان د میاشتې نه مخکې ډېر روزي فرض ونیسي د دې وی چې دا په ما باندې د رمضان روزي فرض دي او زه په ایڈوانس کې دانی سم نو دا د دنه ناقابل قبول دي نفلي خو نیسل شي یا منخ کړ دی د منخ روزي دی ونیسي خو د رمضان روزي د دنه نه قبول دغه رنګ حج د قرباني د دی وی چې د ذل حج نه مخکې یا وروسته دا کوم نو دا ناقابل قبول دي دا نه قبول نو د يهودو نصاراو په دا طریقه وا چې د حرمت والا میاشتې رجب میاشت هغه حرمت په واغسته بل میاشتې نه ورکړي د ذی قعده په واغسته بل نه ورکړي کال له بیا د میاشتې ته واپس نو دا طریقې کار چې دی الله فرمایي دا په کفر کې زیادت دي اول خودي کافران خو په دې کفر کې نورم زیاتی دا کفر ډبلیږي زوین لهم سوء اعمالهم دا د دو ناکار عملونه دي چې دا دو تخسته شي دا ورته غوړه ښکاري او دو ته دا ښکاري چې دا چرته موږ د اجر او د ثواب ولکړو لکه څنګه یو سړی بدعت کوي هغه بدعت ته د اجر او د ثواب ولکړو ښکاري د نیکه کار او دا د شیطان په انسان باندې داسې طریقې سره حمله ده چې د انسان ته د عمل شیطان خو خسته ک د تخکاری خدا د اجر او د ثواب خدا عمل الټه د لپاره د عذاب ذریعہ ګرځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي د صحابه دور نه ثابت تابعین او تبع تابعین نه ثابت نه دي چې کوم ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیر القرون وي بهترین زمانہ هغه د حضور د صحابه او تابعین او تبع تابعین زمانہ ده هغه زمانه نه ثابت نه دي هغه نه کړي د کوي او د دې عمل ته د دین حصوي او د په دې باندې د اجر او د ثواب امیدوار دي او د خیال دا چې په دې باندې به ماته اجر او بدله ملويږي دا خو خسته عمل دي دا خو غوړه عمل دي او په حقیقت کې هغه اعمال د لپاره د سزا ذریعہ ګرځي نو د يهودو نصاراو مشرکینو اعمال دغه چې دوی ته غوړه او خسته ښکارېدل خو په حقیقت کې هغه ناجایز درست نو او د دوی لپاره د سزا ذریعہ والله لا يهدي القوم الكافرين او د داسې کافرو په حق کې الله رب العزت د هدایت فیصله نه کوي چې کوم کافر هغه اول خدای کافر انکاری دی او بیا په دین کې هیلیوم لټي او په دین کې نور سرکشیانی کوي په کفر کې زیاتی ګرځ ترزا په کفر کې مخه تزي نو بیا د هدایت ډېر لري لاړ شي او د هدایت توفیق نه ملوي
انما النسیء زیادة فی الکفر یقینا رستو کول د میاشتو دا زیادت ته په کفر کې یضل به الذین کفروا گمراه کیږي په دې سره هغه کسان چې کافران دي یحلونه عاما حلالی دی لرا یو کال ويحرمونه عاما او حرامی بالکال لیواطئوا دې د پاره چې پوره کی عدت ما حرم الله شمیر د هغه چې الله رب العزت حرام کړ دي چې الله ورله حرمت ورکړ دی وې داغي شمیر پوره کړ دي خو په حقیقت کې داغي شمیر سره سره چې کوم خاص متعین میاشت دي داغي لحاظ ساتل دي فيحل ما حرم الله پس دوی حلالي هغه چې الله حرام کړ دي زين لهم سوء اعمالهم خسته کړی شوی دي دوی ته هغه ناکار عملونه د دوی بد عملونه د دوی والله لا يهدي القوم الكافرين او الله رب عزت هدایت نه کوي کافر قوم ته